د دې پیل نمبر چې کوم دی هغه ټوین کول دی چې تاسو رباب ټوین کړی نه نو په دې کې یو غانم نه غږیږي یا یو ساز هم دې کې نه جوړیږي نو پیله به دا تاسو ټوین کوئ نو دې کې کم غټ تار چې کوم دی هغې ته کټه تار وایي بیا ورپسې چې کم تار دی هغې ته بیا بم تار وایي بیا خیرنی زیر تار چې کوم دی نری تار هغې ته زیر وایي بیا دا نور دا دې بچي دي بچي ورته وایي هغه یې سره هغه بیا ټون کېږي. زما نوم امان الله دی او زه پېښور سره تعلق ساتم تقریبا 8 کاله کېږي چې زه رباب غږوم او استاد مې نوید ګلاب دی بچپن نه مې ورسره شوق و او زمونږ کورنۍ که څوک دا فن نه کوي بس زه صرف دا فن کوم او اوس بس زیاتر رباب غږوم بل داسې خاص فن نه کوم ژوند مې دې سره روان دی. زمونږ دا پښتانه خو زیاتر داسې په دې خفه کېږي کلو خلک چې کم وي نو کور کې ډېر پته ګڼله او څه وخته پورې ګڼله بس بیا بعد کې غږ یې ونه کړو. فرق پکې دا شان دی چې بس مخکې لږه سخته وه اوس لږ داسې ده چې بس لږ ډېر هم یاد کړی دی بعضې خلک هم پېژني او زمونږ رباب په دا زمونږ د پښتنو بس کلچر دی حجره پټکې رباب دا خو زمونږ د پښتنو شان دی. تارونه خو ټول یو شان دي خو بعضې خلک یو ځای کې ټوین کوي بعضې بل ځای کې بعضې خلک اوچت رباب سور کي لکه زیاتره هارمونیم سره سورئ چته سفید ورته وایي پانچوه سفید ورته وایي هغې سره سورېږي بس ټیک شي. دا پیله نمبر دا کټه تار دی پیله به دا ټوین کوي دا اوس پانچوه سفید سره دی د دې بم تار چې کوم دی دا پیله سفید سره دی دا به دې حساب سره هارمونیم سره بیا د دې زیر تار چې کوم دی نو هغه چوته سفید سره دی دا ټول رباب دې سره بیا دا چې دې سره بیا دا شاتارې سورې هغې سره بیا دا بچي سورې بیا ټول رباب ستا یو شانتې سور شي ټوین شي. تاسو اوس موږ ته که څه وغږوئ ضرور انشاءالله ولې نه. بیسیکلی موسیقي خو ډېره ګرانه ده دې لپاره تقریبا 700 سال زندگی پکار ده بعضې استادانو نه موږ داسې اورېدلی دي خو بهرحال انسان چې څومره کوشش وکړي نو بس هغه هغه پکې مخکې تللی شي یادولی شي. میسج دغه دی چې هغې پکار دی چې استاد لځي بغیر استاد نه خدا نه یادېږي چې 10 کال هم په کور کې وغږوي نو چې استاد ورته ښودلی نه نو بیا نه کېږي او بل لاره چې لکه دې سره سړی ډېر څه نه بچي رباب خو یو دا شی ډېر د ملنګې شیز دی او عجیزي پکې راولي موږ هم دارې لاندې په ځمکه ناست یو دا چېرته غټ افسر بیا چا سره خبرې نه کېږي.